السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا خو موجود ما په دیر سپورټس کمپلیکس کې د ډي اس او صدیق الله صاحب سره زموږ سره موجود دی. طارق صاحب چې دا د یوت افسر دی دلته، او د نن په دیر سپورټس کمپلیکس کې یو ډیر زبردست ایونټ به ورته ووایو د مارکه حق په سلسله کې دلته منعقد شو چې هغه کلچر یو ټچ په هغې کې دا کېدو. نو زه خو اول خپل طرفه دې ورته اپریشیټ کوم چې ویل ډن. داسې کلچري پروګرام مختلف ځایونو کې پکار دي چې کوم نن وشو، شاید چې دا سبا هم پکې کېدی شي وشي، هغه ماته پته نشته. اب دې ووایو ډي اس او صاحب دا راته ووایي چې دا ستاسو جاینټلی یو پروګرام و. ما خو چې محسوس کړله نو ډېر زبردست پروګرام و. آیډیا څه وه، د چا په وینا باندې وه، او एकदम داسې کلچري چې کوم ډېر زیات نن زول په ځیر کېږي نن سبا، او داسې بالکل تاسو هغه زاړه دغه بېرته رعایت کړو نو اپریشیبل دي. تاسو څه وایئ؟ تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دلته راغلئ، زموږ نه دا انټرویو اخلئ. چونکې مارکای حق ویک مناویږي د 7 نه واله د 14 اګسته پورې. په دې کې مختلف ایونټس دي، زموږ په پارټ هم دي، د ډي واي او صاحب په پارټ باندې هم دي. په دې کې زموږ د ډیپټي کمشنر صاحب په هدایتو باندې د کلچر سټار چې کوم دی دا موږ کېښود چې یاره دې کې موږ داسې یو کلچر ایونټ وکړو چې په هغه کې زموږ او خاص خبره په دې کې دا وه چې یاره 13 اګست چې کوم دی دا زموږ د دیر چې کوم دی الحاق شوی او د پاکستان سره د هغې په مناسبت سره هم دا یو ښه پروګرام و چې یاره موږ د دیر کې کوم کلچر شیزونه دي چې هغه موږ آیټمز دي هغه موږ په دې کې ډسپلی کړو. الحمدلله موږ دا نن دلته ډسپلی کړه. زموږ چې کوم ثقافتي آیټمز دي هغه موږ دلته کېښودو او ډېره خلک راغله. هغه بالکل هغه خو موږ وکتل چې په هغې کې کم سے کم موږ چې ورته ټوکرۍ وایو، بالکل باسکټ ورته وایي، او ټوپۍ شنه ټوپۍ شوه زموږ چې کوم دي چاقوان مختلف چې کوم د دیره سره تعلق لرونکي هغه اشیا چې کوم هغه پخوانه به زموږ مشرانو موږ به په خپل هم په سره ول یا به هغه استعمالول. لکه په هغې کې منداړو مو ته موږ ویل، بالکل منداړو باندې موږ نصیب بیا موږ وکړه چې ایگزیکټلی بالکل داسې راشپیل چې کوم واورې وې دغه به هغه هم پکې دا نو مطلب د یو ښه ایونټ و. دا راته ووایه تاریخانو چې ستاسو په دې کې څومره کنټریبیوشن و، دا راته هم ووایه چې دا اولنی ځل و چې داسې کلچري پروګرام تاسو دلته منعقد کړو. ډېره مننه سرجي ستاسو د راتلو. ایکچولی د دې نه مخکې مونږ په بزنس ایکسپو کړې وه په شیرنګلي یونیورسټۍ کې. هغې کې مختلف سټالز لګېدلي وو او زیاتر مونږ هایلایټ کړي وو همدغه لوکل کلچر آیټمس کوم چې هینډ میډ جوړېږي په دې رپر کې. په هغې کې همدغه مونږ حجره لګولې وه چې خاص کر دا یوت چې کوم دی دا د خپل کلتور نه د خپل کلچر نه مونږ اویر کو دا خبر شي. هغه به مې به تاسو کتلی وي. او نن چې کوم دا ایونټ و دا د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سپیشل ډایرکټیوز ډي اس او صاحب و زه وم او په دې کې مونږ دغه کلچر آیټمز شو کړه. چونکې دا سټیډیم دی دلته ډېر زیات پلیر راځي، ډېر زیات خلک راځي چې هغه دا ینګسټر چې کوم دی هغې ته پته ولګي چې منداړو څه دی، منداړو لسی زمونږ نور داسې آیټمز چې مونږ دا خپل یوت اویر کو چې یاره دا ستاسو کلتور دی، دا زموږ کلتور و. نو ډېر ښه یو ډېر ښه ایونټ وشو. انشاءالله خو انشاءالله په هر تحصیل کې به دغه په پایپ لاین کې دي چې دا به موږ په هر تحصیل کې دغه شان کلچر ایونټس مونږ ارګنایز کوو په فیوچر کې انشاءالله. دا بالکل دوی چې څنګه ویل دا موږ کلچرل آیټمز ډسپلی کړه. انشاءالله زموږ پلانینګ دی چې یاره موږ به اوس کلچر کوم زموږ سپورټس چې کوم دي کوم زموږ ثقافتي کھیل دي هغه به موږ انټروډیوس کوو. انشاءالله هغه به موږ دلته هم یو ایونټ کوو او موږ هغه په بل تحصیل کې هم کوو، په بل تحصیل کې به کوو. انشاءالله کوم چې زموږ ورک شوي ګیمز دي هغه به موږ مخې ته راوړو. زموږ دا پلانینګ هم دی او هغه به ډېر زر موږ انشاءالله دلته په دې سټیډیم کې کوو. دا چې څه کمې چا ته نن چا په ګوته کړو چې یاره په دې کې ډېر ښکلی پروګرام دی، خو که په دې کې دا د اضافه شوی وی نو هغه به نور هم بهترین وي. بالکل خامخا کمې به زموږ نه شوی چونکې مونږ ډېرې ویناګانې هم خلکو ته کړی چې یاره تاسو راشئ دلته سټالز ولګوئ، دلته مونږ ټول فیسیلیټیشن درکوو، تاسو له مونږ ځای درکوو، تاسو له مونږ سټال درکوو، راشئ تاسو مونږ تاسو فیسیلیټ کوو. او بدقسمتي به ووایم چې یاره چا دومره انټرسټ پکې شو نه کړو. نو څنګه زموږ څه کوم لیمیټډ ریسورسز کې مونږ څه کولی شو نو هغه مونږ د هغې وجه هم دا ده چې اوس مطلب دا دی چې نن سټال دغه شي او نن هغه بیا بېرته وایند اپ شو. مطلب دا چې اوس په دې وخت کې چې مازدیګر ټایم دی په دې سټیډیم کې هغه موجود نه دي. انشاءالله زموږ پلانینګ څه چې سبا هم موږ که موسم اجازت راکړو
سبا هم موږ د سټال چې کوم دی د خپل ډسپلی کوي به ان شاء الله جی بالکل ناظرین تاسو واورید چې په دې سپورتس کمپلیکس کې مختلف ایونټس روان دي د مارکه حق د جشن ازادۍ په سلسله کې چې هغه 7 شروع شي او سبا به ختميږي نن شپه هم زه خپل ناظرین ته دا وایم چې په دې سپورتس کمپلیکس کې به 12 بجې بلکې 11:59 سیکنډ په دې باندې به زبردست جشن آتشبازي بکیږي د جشن ازادۍ نو څومره چې خلک مونږ اوري نو هغه د سپورتس کمپلیکس ته ځان نن شپه راورسوي 12 بجې به دلته ایگزیکټ زبردست آتشبازي کیږي او تاسو به هم خوندوره مزه والئ یو ځل بیا تاسو ډېر شکریہ خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړه اجازه ته د نیکسټ پروګرام به دوباره بیا حاضرېږو تاسو سره بیا ملاویږو مزید که څه آرای نو هغه زموږ سره کمنټس کې تاسو شیر کولی شئ الله حافظ